د حضرت ام زیاد رضی الله تعالی عنها د یو څو زنانو سره د خیبر په جنگ کې شرکت. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زمانه کې سړو ته خو په جهاد کې د شرکت شوق وو چې د هغې واقعیات په کثرت سره نقل کولی شي. زنانه هم په دې څیز کې د سړو نه وروسته نه وي، همیشه به یې شوق لرلو. کله چې به ورته موقع په لاس ورغله ځان به یې رسوه. ام زیاد رضی الله تعالی عنها وایي چې د خیبر په جنگ کې مونږه 6 زنانه جهاد کې شریکېدلو دپاره روانې شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خبر وشو نو مونږ یې راوغوښتلو. د نبي علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک د غصې اثراتو ارشاد یې وفرمایو چې تاسو د چا په اجازت راغلي یې؟ مونږ عرض وکړو ای د الله رسوله چې مونږ ته وړی ریشل راځي، په جهاد کې د دې ضرورت پیښیږي او د زخمونو داروګان به هم زموږ سره دي، او که نور هیڅ نه وي نو مجاهدینو ته غشي ورکولو کې به مدد ورکوو، او چې څوک ناجوړه وي د هغه به دارو درمل کې مدد کوو. ستوان وغیره اوبو کې ګډول او څکلو کې په کار راتلی شو نو نبی علیه الصلاة والسلام د ایسارېدو اجازت ورکړو. پیدا کېږي الله جل شانه دغه وخت زنانو کې هم څه داسې شوق او زړورتیا پیدا کړې وه چې نن سبا سړو کې هم نشته. وګورئ دا ټولې په خپله شوق او په خپله ورسېدې او څومره کارونه یې د خپلو کولو تجویز کړو. د حنین په جنگ کې ام سلیم رضی الله تعالی عنها سره د دې چې حامله وه عبدالله بن طلحه یې په ګېډه و شریکه شوه او یوه چاړه به یې ځان سره ساتله. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل دا څه دپاره ده؟ عرض یې وکړو که چېرې څوک کافر ماته نږدې راشي نو د هغه په خېټه کې به یې ټومبم. دې نه وړاندې د احد جنگ کې هم شریکه شوې وه. د زخمیانو دارو درمل او د بیمارانو خدمت په کولو. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما حضرت عایشه او ام سلیم رضی الله تعالی عنهما ولیدې چې په ډېرې چستۍ سره یې د اوبو ډک مشکونه یې راوړل او په زخمیانو یې اوبه څکولې، او چې کله به خالي شو نو بیا به یې راډکولو.